बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को नने खबरونه کې زکیا خان تاسو ټول ته هر کله کومه هله لرم تاسو ټول با ټیک ټاک یې روغ جوړ به خوشاله به نن ورځ به هم تاسو خطر شوي وي د نننې ورځ په حق لبانې خبرو کو 15 دسمبر چې د پاکستان په تاریخ کې یو ډیر زیات اهمیت ور ورځ ده او په مختلفو سکولونو کې تاسو ته پته ده چې بیا ډیفرنٹ د داسې پروګرامز چې هغه تابع کیږي چې ماشومان هم د دې ورځې خبر شي نو زیات ټایم بزویم چې نقل ما سره موجود دی آفتاب ته هم هر کله السلام علیکم بالکل کتون کو زم ساس قربان ډاکټر محمد آفتاب او خبره خو خیر دی ټول شروع کی ما دا نه دی ویلي چې 15 دسمبر تاسو ورځمانځلي کیږي خیر په 15 دسمبر چې کومه دا زمونږ د ملک یا زمونږ د قومي غټ لیډر چې کوم دی قائد اعظم محمد علي جناح دا غي ورځ سپیشل منځلي کیږي او دا تاسو ماشومان خبرو کچېره په سکولونو په دغه کې بیګا ماته زمالور لګیو ماته سبا غوړې قائد اعظم ډیره لکه زه ډیر خوشاله شوم مې د ماشومانو د اوس نه پزین کې دا خبره دغه شو د مونږ خلک عام خلکو خدا سوچي چې صرف چټي دا یا دا خو زموږ د پاره په دې خبره سوچ او دا د فکر مقام دی چې دومره لوی لیډر په موږ مسلمانانو کې الله تعالی سره کوي او زموږ لپاره څومره سټرګل او بیا ټول نه غټه خبره آفتاب چې مطلب د پوره دنیا په نقشه باندې د پاکستان نوم راوستل او یو آزاد اسلامی ریاست جوړول دومره سټرګل کول او بیا دا یو روز دوه خبرونه نه د یو کس خبره وا خو خامخا د کام د پاره یا په خلکو کې د یو ټولي د پاره د ډلې د پاره یو لیډر یو سړی مخکې کیږي او هغه دی د پاکستان لپاره مخکې خیر دا خبره تر به تاسو هم کیږي خو په دغه اړه باندې په نننۍ ورځ خصوصي خبرونه کې موږ سره زموږ یو ډېر خوږ استاد محترم پروفیسور ډاکټر نوشاد صاحب هغه په سټوډیو کې موجود دي هغه په خوانی وایس چانسلر اسلامي کالج هم د اسلامي کالج یونیورسيټي او هغه سره په نننۍ ورځ مناسبت سره خبرې اترې کوو نو راځي چې د پروګرام کې کلی وي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو؟ سر مخوري ساده راتګ ډېر زیات مننه جی. په دې خوشاله شو جی چې یاره د قائد اعظم صاحب د ژوند راغی په جدوجہد باندې راغی په تحریکو باندې راغی نور څومره سټرګل زی که مو خلک دلته لږ خبر یو نو تاسو ماشاءالله پای کې ډېر کار کړی دی اوس هم دا یو کتاب چې تاسو کوم لیکلی زما مخې ته پروت دی نو دا هم زه خپل کتونکو ته معرفي کوم دا کتاب هم خو راغي حوالې سره تاسو موږ ته یو شارټ هغه مو کې بیا به نور کوېسچن لراسو جی راغي په لایو باندې راغي کوم سټرګل جی نو ډېره مهرباني ډاکټر آفتاب صاحب ډېره مهرباني میډم مننه ډاکټر صاحب په دې انګلیش کې یو دوه کوټیشنز دي کنه نو زه باغې نه شروع کوم. صحیح جی. یو کوټیشن دا دی چې هغه داسې دی چې اٹ از پرسنالټیز ناٹ پرنسپلز دیٹ موو د ایج دا سره جی او بل دا دی سیکنډ دا دی چې جینیس کریټس اټ سیلف زما خیال دا دواړه سټیټمنټ ته قائد اعظم په لایف او ورک باندې چې کوم دی نو صحیح جی فټ راځي. قائد اعظم محمد علي جناح چې کومه کارنامه کړې ده زما خیال دی چې هغې ته کارنامه ویل په ځای چې کوم دی معجزه ویل پکار دي ځکه چې دلته کې مطلب د هغه به یک وخت چې کوم دی نو درې داسې چې کوم دی نو غټ غټ پارټۍ به ورته ووایي ما یا ګروپونه وو چې هغې مقابله وه د هغې لومبنۍ مقابله د هندوانو سره وه چې د هغې په دې هندوستان کې اکثریت و د یو مسلمان مقابله کې درې هندوانو دویم د هغې مقابله د انګریزانو سره وه چې انګریزانو باره کې زه دا یم چې دی ور انټرسټډ ان دیئر اون انټرسټس او دریم د قائد اعظم مقابله چې کوم دی نو چې هغه نیشنلسټ مسلم موږ ویلی شو یا کانګرسایټس مسلمز ویلی شو یا نور ډېر طبقاتو په مسلمانانو کې چې هغې د قائد اعظم یا د آیډیالوجي پاکستان مخالفت کو خو قائد اعظم چې کوم دی ایز اے پولیټیکل لیډر ټوله دنیا یې مني ایون هندوان یې هم مني چې هغه هی واز ا ګریټ پولیټیکل لیډر اف هز ټایم او زما په خیال چې کوم د پاکستان مقدمه چې په کوم انداز باندې هغې لړاو کړې ده او د هغې چې کوم آرګومنټس دي ډاکټر صاحب هغه نن هم چې کوم دی نو هغه چې سړی وګوري پړو کې نو هغې کې ډېر زیات فلسفه ده هغې کې ډېر لوی چې کوم دی نو هغه سړی ریفیوټ کولی نه شي لکه زه تاسو ته دا وایم چې په دې 1945 چې کله دا دوسری جنګ عظیم ختم شو د دې آرګومنټ زه تاسو سره صرف دوه آرګومنټ شیر کوم هغه دي دا وی چې
دا هغه دا وی چې د وخت کې د کینیډا آبادی چې کوم دی هغه تقریبا 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ لګ ده خو د کینیډا والا چې کوم د خلک دي نو دا یو نیشن دی او دی دا اقوام متحده رکن دی او د سره چې کوم دی نو رائټ اف سیلف ډیټرمینیشن مطلب هغه انجوای کوي شته ور سره بیا دی وی چې دغه شان دي زموږ د برتانی دا انګریزان چې کوم دلته حکمرانو د هغې آبادي په دې 1947 کې هغه قریبا 45 میلیون ده 4.50 लाख هغه وی چې 4.50 लाख یو نیشن دی هغه سره حق خود ارادیت دی هغه خپل باره کې خپل فیصله کوي بالکل نو بیا قائد اعظم کوشن کوي چې زمونږ تعداد خو 10 کروڑ دی مطلب ایون د برتانی د آبادی نه موږ 2 ټایمز مور دا غي نه یو موږ خو د کینیډا 1 کروڑ دی موږ 10 کو چاغي سره داشتا انډر د ویسټرن ډیموکراسي why not with the Indian Muslims who are 100 million in number نو زما په خیال ته داسې کوشش دی بیا چې دی دا بل خبره کوله چې آل انډیا مسلم لیگ دا د هندوستان د مسلمانانو واحد نماینده او سیاسي جماعت دی نو دا دی کله ثابت کړه دا چې کله 1946 الیکشن شو ډاکټر صاحب او دا الیکشنز په دې بنیاد باندې شو د سیکنډ ورلډ وار نه پس چې کون کس کا نمائنده ہے نو ډاکټر صاحب د هندوستان د مسلمانانو د لپاره په سنټرل لیول باندې آل انډیا لیول there were 30 Muslim seats او تاسو ته پته راځي کله الیکشنز شو آل انډیا مسلم لیگ captured all these 30 seats همدا سره بالکل and it speaks that he was right that All India Muslim League was the only political and representative organization of the 100 million Indian Muslims. Now that is, he was a great leader indeed. او دا سینې دی راغلی جی دا ډاکټر صاحب د خلکو ته پته نه لګي ډاکټر صاحب تاسو که پروسیډینګز وګورئ کنه ان پرټیکولرلی چې کوم ډیولپمنټس کیږي ډیورنګ د سیکنډ ورلډ وار تاسو پته ډاکټر صاحب دا چې کله کیبنټ میشن راغلو کله چې برطانیه کې مطلب نه حکومت راغی لیبر ګورنمنت راغی چې کوم دی نو هغه یو کیبنټ میشن رولېږه مطلب چې کوم دی پرایم منسٹر و ایټلی او دی چې رااله دلته کې دی دا وی چې تاسو وګورئ چې مونږ هغه میکانیزم تاسو چې کوم دی نو ایوالو کې جوړ کې چې کوم باندې مونږ پاورز ترانسفر کولی شو ټو د انډینز ډاکټر صاحب کیبنټ میشن چې کوم دی نو هغه یو مطلب پلان جوړ کړی دیٹ از کالډ دی کیبنټ میشن پلان د دې دوی سیوي یو شارټ ټرم سکیم او یو چې کوم دی لانګ ټرم سکیم او هغه خپل دغه کې لیکلو چې کوم پولیټیکل پارټیز دا زمونږ چې کوم منصوبه ده چې دا مکمله ان لانګ ټرم او شارټ ټرم دواړه ومني نو هغه ته موږ چې کوم دی نو اختیارات منتقل کوو صحیح نو چې کله دا منصوبه غي پبلک نو آل انډیا مسلم لیگ انډر دی ډاینامیک and wise leadership of Qaid Azam Muhammad Jannah accepted the whole plan of the cabinet mission چې ټیک زمونږ منو هغه کې دا ډاکټر صاحب چې هغه وی تاسو بل 10 کال پورې یونایټډ انډیا او 10 کالو نه پس کوم مطلب پارټي یا څوک جدا کېدل وړي کوم صوبې نو هغه جدا کېدې شي نو هغه داسې انګریزان خو ډېر مطلب هغه خو ډېر لکه ډیپلوماټ او ډېر دا افټر پارټیشن دا خبره کوله چې 10 ایئر د پاره به تاسو کوم او دا خو چې کوم دی دا اوس پارټیشن خو نه شوی خو خبره سیکنډ ورلډ وار نه پس دا یو هغه راوي نو هغه کانګرس چونکې انډین نیشنل کانګرس ډیوایډډ انډیا وخته یونایټډ انډیا هغه وخته مونږ چې کوم دی آل انډیا مسلم ډیوایډډ انډیا وخته نو په دې کې تاسو وګورئ دا کیبنټ میشن پلان چې وګورئ په دې کې انګریز دا کوشش کړي ټو انکارپوریټ ډیمانډز اف بوث د انډین نیشنل کانګرس اینڈ آل انډیا مسلم لیگ د دواړو هغه ډیمانډز په کې انکارپوریټ کړي هغه ته چې تاسو یونایټډ انډیا غواړئ سو وی آر ګوینګ ټو ګیو یو یونایټډ انډیا فار 10 ایئرز صحیح آل انډیا مسلم لیگ تاسو ډیوایډډ انډیا غواړئ افټر 10 ایئرز یو مې مطلب دا چې آیزولیټ یور سیلز فرام د یونین نو تاسو جدا کړئ دواړو هغه دغه چې کوم دی یو خاص دغه سره ملو کړی چې دا دواړه نو قائد اعظم چې ټیک شو موږ دونه انتظار کړی موږ ولس کله نور وکړو صحیح دی انډین نیشنل کانګرس ریاکشن دا چې نه موږ چې کوم دی نو موږ دا شارټ ټرم منو چې دا الیکشن به کیږي دا لس کله نه منو دا د پندت جواهرلال نهرو چې کوم دی ډاکټر صاحب چې هیمالاین ان بلندر وته وی کنه دا هغه بلندر وو چې هغه چې موږ الله سکالو نه منو دا منو نو دلته کې بیا انګریز دا ذمہواری چې دی خدای لیکلو چې کوم پارټي مکمل منصوبه ایکسپټ کړي له موږ اختیارات ورکوو په کار چاري نه مسلم لیگ ته اختیارات ورکړي وي خو ډاکټر صاحب هغه اختیارات موږ را نه کړل هغه خپل وعده پورا نه کړی شو
نو چې کله هغې واده پوره نه کړی شو نو بیا آل انډیا مسلم لیګ چې موږ دا پلان چې کوم دی ریجیکټ کوو مکمل یې موږ مسترد کوو چې کله موږ مسترد کړ ډاکټر صاحب کانګرس وایي موږ ټول منو او دا ډېر لوی دغه و دې لپاره خو دې نه پس بیا چې کوم دی نو په دغه ټایم باندې قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم دی 16 اگست 1946 ډایرکټ ایکشن نه هغې چې بیا موږ ډایرکټ ایکشن به کوو بیا مطلب دا دغه ټایم چې کله لیاقت علي خان وي انګریزانو ته یې وایي چې تاسو موږ له پاکستان او ازادي را نه کړه نو بیا به موږ خپل مدد دپاره چې کوم دی نو بیا به روسیان به راوغواړو دا د هغې چې کوم دی کمیونزم د هغې د ټول د ویکیسټ پوینټ و چې موږ بیا هغه به راشي بیا به داسې خو د دې بارډرز دغه نه پته لري چې کوم د دې مطلب سنټرل ایشیا کې افغانستان کې هغه مطلب د دې چې کوم ماسټرلی اکټیویټیز او ان اکټیویټیز دا ټول هغې چې کوم دی چونکې هلته نه یېرېدل نو دا هغه ټایم و چې لکه بیا دې دا وي چې بیا به داسې وشي بل دا دی چې انګرېز سره ډاکټر صاحب وختي خبره کېده دي چې د سیکنډ ورلډ وار خو دې ګټلی دی نو ډاؤټ بٹ ایٹ د کاسټ اف دیئر اکانومي دے لاس دیئر اکانومي د جنګ نه پس ډاکټر صاحب دې سره بیا ټول انډستری تاسو خبره کوي چې ټول انډستریز هم د دې تباه شوي دي په دې بالکل تباه شوي ډاکټر صاحب ایون دې خپل کالونیز ریټین کولی نه شو they were not in a position to pay salaries to their armies in the colonies نو دی بیا ځکه چې تاسو وختي ما وایي چې دا زموږ اخري چې کوم مطلب دی سیکنډ لاست چې کوم وایسرای و گورنر جنرل لارډ ویول سیکنډ ورلډ وار کې هغه په سیملا کانفرنس کې 1945 کې وایي یو کوېشن جواب ورکوي هغه وایي چې پنډت جواهرلال نهرو ته وایي چې لوک جنټلمین we are prepared to leave India but to whom is the question no they were prepared او دی بیا چې کوم دی دا کوم legislation کړی په هاوس اف لارډز کې د انډین انډیپینډنس ایکټ 1947 نو د هغې لاندې بیا پارټیشن وشو موږ ته خپل حق ملو شو خو دا دی چې د دې بیهایند چې کوم مطلب دغه دی فورس دی که نه خو یو خو د الله تعالی مطلب مهرباني و سیکنډ اټ از قائد اعظم محمد علي جناح نو پروفیسر صاحب دومره سټرګل دومره مشکلات او بیا د مسلمانانو تعداد هم ظاهره د سیوا او چي د پر بیل یو سټیټ پکارو صحیح دی نو پاکستان جوړول دومره ناگزیر ولیو ګوره میډم دا د انګریز راتلو نه مخکې چې کوم هندو دی که نه نو هغه که تاسو هسټري وګورئ نو هسټري وایي چې هغه لکه ډېر مطلب هغه زیاتره د هغه پروفیشن چې کوم دی نو دا بنیا چې ورته وایي ټریډ او مطلب دا مطلب شاپکیپر ساهوکار او مختلف نو هغه he was very simple he was very obedient to the Muslim rulers ډېر خو چې کله انګریز راغی او انګریز بیا چې کوم دی نو هغې له د ویسټرن ایجوکیشن ورکړو مونږ د انګریز د راتلل د 100 ایرس مونږ خو د هغې خلاف چې کوم دی مسلمانان هغې جهاد کوي کنفرنټیشن کوي ازادي غواړي خو هندو چې کوم دی هغه ډېر په اسانه هغه خپل مطلب دی رول ایکسپټ کړو د هغې نه بیا ویسټرن ایجوکیشن خو د دې نه مخکې ډاکټر صاحب د سیکانو سره هم زموږ یو هغه روان و بیا پکې دی راغه نو لکه دی سر م روان و هغې سر م روان و دا او هغه سیکانو سره خو حضرت شاه ولی الله د هغه چې کوم مطلب فالو ورځو هغې چونکې جهاد دغه و که نه نو هغه زیاتر مطلب هغې تحریک مجاهدین تاسو چې کوم هغه سیکانو خلاف نو دی میډم بیا چې کله ویسټرن ایجوکیشن واغېست دی کې دا بیا که تاسو وګورئ دا کانسپټ چې کوم دی چې موږ وایو چې سټیټ او فیډریشن کنفیډریشن او موږ پولیټیکل پارټیز او دا ټول موږ خبرې کوو چې مطلب میجارټي ماینارټي ډیکټیټرشپ دا ډیموکراسي ووټ اف کانفیډنس نو کن دا ټول چې کوم دی نو انګلیش ټرمینالوجي ده نو بیا هندو وایي چې دا میجارټي او ماینارټي او ډیموکراسي نو د انګریز د پس چې کوم هندو دی هغه بیا هغه وایي چې زه آی ایم ان میجارټي وی آر ان میجارټي او دا مخکې چې کوم کېدل هغه هم غلط و دې نه پس چې کوم راج جوړېږي هغه به هندو راج جوړېږي بیا مونږ ډاکټر صاحب که تاسو د آل انډیا مسلم لیگ هسټري پړو کې که نو هغه صحیح انالیسس وکړي که نه لکه مونږ کوشش کړی دی د آل انډیا مسلم لیگ چې جوړ شوی 1906 کې ډاکټر صاحب د 1939 پورې آل انډیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علي جناح دی مګر دا کوشش کوي چې موږ یو آئین جوړو یونینیمس کانسټیټیوشن او په هغه آئین کې د مسلمانانو چې کوم مطلب زمونږ چې کوم مورل لیګل او جینوئن رائټس دي هغه موږ محفوظو لکه د 1906 1939 پورې آل انډیا مسلم لیگ ایز ا پارټي هغه د پارټیشن اف انډیا خبره نه کوي قائد اعظم د پارټیشن اف انډیا خبره نه کوي صرف ډاکټر علامه اقبال خود به الهباد کو هغه د هغه ذاتي ایز ا پریزیډنټ د هغه یو بصیرت او چېرې دا به داسې کېږي هغه چې دا به الټیمیټ به داسې کېږي سیپریټ یو دوه نیشنز خو پولیټیکل پارټیز ایز ا پولیټیکل پارټي آل انډیا مسلم لیگ چې کوم دی نو آئین جوړوي کوشش کوي چې آئین جوړ شي په دې کې ګوره ډاکټر صاحب دی کې سایمن کمیشن راغلی آئین جوړولو دپاره بیا انډین نیشنل کانګرس هغه مسترد کړ بیا نهرو رپورټ
یا نهرو کمیټه جوړه موتیلال نهرو هغه سره چې کوم د مسلمانانو مو نو ټول پکې نان مسلم دغه چې کوم رپورټ جوړ کړ چې کوم آئین هي کې د عالم مسلم لیگ چې کوم میجر پولیټیکل ډیمانډز او all were rejected. نو بیا دغه جواب کې عالم مسلم لیگ 14 نکات چې موږ قائد اعظم 14 نکات دا دغه جواب او ډاکټر علامه اقبال خود بیل آباد دا دغه جواب د نهرو رپورټ نو هغه ناکام شو. نهرو کمیټي هغه رپورټ هم ناکام شو. بیا انګریزانو چې راوند ټیبل کانفرنس لندن کې بیا د 30 نواله 32 پورې دا ګول میز کانفرنس او دا کوشش چې مطلب آئین خو هغه بیا انډیا نیشنل کانګرس هغه مسترد کړ. هغه ته صرف په سیکنډ سیشن کې داغه چې کوم دی ګاندھی تلو یوازې حالانکه داغه په دغه کې چې کوم دی د آل انډیا مسلم لیګ فل ډیلیګیشن او انګریزانو زمونږ د پرنس سټیټ د دې ډېر راځي مهاراجي تللی وي خو چې انډیا نیشنل کانګرس غیر حاضر نو هغه آئین جوړ نه کړی شو. مطلب مونږ دیوی چې آئین جوړو مونږ خپل حقونه پکې محفوظو مونږ پارټیشن اف انډیا نه واړو خو دې چې بیا نه منل نو بیا الټیمیټلی 1940 کې چې آل انډیا مسلم لیگ خپل سټریټجی تبدیل کړه. هغه وی چې ناو انسټیډ اف safeguards now sovereignty. نو دې ځنه بیا 1940 چې کوم سټرګل شروع کیږي دیٹ از سټرګل فار د رائټ اف سیلف ډیټرمینیشن. مکه چې کوم 1940 ډاکټر صاحب هغه دیٹ واز د رائټ فار مطلب پروټیکشن اف د مسلم رائټس. نو هغه د رائټس لپاره چې موږ میږو او دا بیا دینه پس دا تھرو دیس وی خو ک دینه پس ګورو چې بیا قائد اعظم صاحب جون چې د پاکستان جوړم شو او هغه بیا زموږ د صوبې د لپاره خاص کر خپل خبر کوي بالکل ای تحریک شو یا څومره منډه تړي بیا خور چا تخکاري دي خو د بده مرغه زموږ خلک نن سبا دا سیدي چې هغه د څومره ډیټیل کې تاسو خبرو کړه دومره سټډي نسو کوي او نی ګوري بس صرف دا وی چې را داسې شوی دی او داسې شوی دی خو دا څومره خبرې چې دی یا د پټول پر ریټن فارم کې شته دی باقاعده څنګه وخت د برټش لایبرری ذکر کړم متر پای کې خم ډاکومنټیشن د کله نه چې د 14مې او 10مې صدې نه غیر اغلی د انګریزانو څومره ارسي کړي دي دا افیشلی ټول موجود دي صحیح باقاعده ډاکومنټډ د ګورنمنت دغه مطابق دا ټول ارسه میشن پای کې کانفیډنشل میشنز هم دي مختلف بالکل خو کوم سپیشلی موږ د قائد اعظم صاحب جون تو ګور لکه پښتنو د پاره چې بیا اسلامي کالج دی صحیح دی بیا وختي مو خبر کوله پروډوسر صاحب ته لګیا مې اسلامي کالج د پاره چې دی د کما خپل ذاتی جیداد گورنر جنرال خامخا یو حیثیت په ملک کې دغه وی او دی هغه بیا ډونیټ کوي او هغه کیږي نو اوس هغه پراپرټي موجود دي اوس او د دین علاوه نورم څومره دغه ډاکټر صاحب د قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم دی نو د پښتنو سره او زمونږ د صوبې سره مطلب د دې زما سپیشل اٹیچمنټ صحیح هغه عزت او سیم چې هغه ولې زداوي دی چې کله د موږ وی چې قائد اعظم 14 نکات په دې کې یو نقطه چې کوم دی نو هغه دغه کې دا وی چې په ان ډبلیو اف پی کې چې کوم زموږ صوبې مخکې نومو چې ان ډبلیو اف پی کې بلوچستان کې د ریفارمز انټروډیوس کړی شي دی دا خبره کوي په 1929 کې او میډم بیا ډاکټر صاحب د دې چې مطلب مکمل ما چې کوم دی نو د دې کوم اٹیچمنټ دی زموږ د صوبې سره د خلکو سره هغه باندې ما کار کړی دی دی په خپل جون کې درې ځل زموږ د صوبې دوره کړې ده صحیح دی دی په لومبي ځل باندې په 1936 کې راغلی او ډاکټر صاحب اټ از ویری انټرېسټینګ په 1936 کې دی چې کوم دی نو په ټرین کې راغلی خیبر میل کې او بیا خیبر میل کې واپس تللی دغه شانته میډم دی بیا دویم ځل باندې راځي after the second world war it was in 1945 he paid a visit to NWFP in November 1945 او دې ځل دی په هغه وخت چې کوم زمونږ مطلب ایر سروس او اورینټ ایرویز هغه وخت کې پی آی اے پاکستان خو نو اورینټ ایرویز کې راغلی او بیا واپس په اورینټ ایرویز کې تللی واپس تللی بیا دویم ځل په آخري ځل باندې دی چې کوم دی نو ایز ا گورنر جنرال اف پاکستان راځي نو دا په 1948 کې دې ټایم کې د سره خپل تیاره د گورنر جنرال هغه تر ډیکوټا کې راغلی او هغه واپس تللی دی موږ سره په دې درې وانو دورو کې 22 ډیز 22 ورځې لکه دی موږ سره د پاتې شوي خیبر پختونخوا کې او دی 22 ورځو کې کوم دی نو دی چې کوم مطلب سپیچز دی ټو د پولیټیکل ورکرز to the students, to the tribal elders. دا 24 speeches د دې په 22 ورځو کې ها جی بل ډاکټر صاحب د چې کوم دی نو د غټ چې مطلب موږ سره د مینې او د محبت دی اظهار کړی دی کنه دی هغه ټایم کې گورنر جنرال نو it was in 1939 لکه د قرارداد پاکستان نم یو کال مخکې صحیح جی دی بامبے کې مطلب ناس دی او دی چې کوم دی نو یو وصیت لیکي هغه باندې زما یو ریسرچ آرټیکل هم دی هغه دغه ټایټل د گریټ ویل اف د گریټ قائد
نو دغه وصیت چې ډاکټر صاحب دغه ډیر زبردست ډاکومنټ دی، په دې کې د قائد اعظم چې څومره نیئرز اینډ ډیئرز دي کنه ټول پکې دي. د چې کوم دی نو د مطلب خویاندې دي پکې، د هغې نومونه دي، د یو ورور دی د هغه نوم دی، د یو لور ده د هغه نوم دی، اور باقي دې سره دې علاوه چې کوم دی نو تعلیمي ادارې دي، ډاکټر صاحب شپږ تعلیمي ادارې دي، د هغې ذکر دی پکې. نو دې کې دا درې تعلیمي ادارې چې کوم دی دي له دې چې کوم دی نو کیش دغه لیکلی چې دې نه دونه رقم دی هر یو ادارې له ورکړی شو. دې دا لیکلي چې زما مطلب د وفات نه پس چې کوم دی نو زما چې کوم ذاتي جایداد دی د هغې لپاره دې چې کوم دی نو سولیسیټرز هغه اپوینټ کړي دي. هغې کې زمونږ د هغې ممبران چې کوم دی نو د پاکستان دویم گورنر جنرل او دویم پرایم منسټر چې کوم دی خواجه ناظم الدین، هغې چې کوم دی دغه ټرسټ ممبرانو، لیاقت علی خان لومړنی پرایم منسټر دغه ټرسټ ممبر و، فاطمه جناح د دغه ممبره وه، او ورسره چې کوم دی د دې یو دوست و د بامبې هغې نوم دی محمد علي چای والا، د هغې نوم دا سولیسیټرز دې د دې لیکلي چې زما وفات نه پس به دا تاسو دا داسې تقسیموئ زما ایسټس. نو خپل چې کوم دی نو هغه نیئرز اینډ ډیئرز چې کوم دی نو هغې لپاره هر یو کس لپاره خپل خپل دغه دا شپږ کوم دغه یادول دي؟ دې کې ډاکټر صاحب یو خو مسلم یونیورسټي علیګړ دی، یو اسلامیہ کالج پېښور دی، یو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچي دی، کوم ندي سبق ویلو کوم ندي سبق ویلو، او ډاکټر صاحب درې پکې چې کوم کالجونه دي، یو مطلب دہلی کې کالج دی، مسلم کالج دی، او دوه نور دي. زما په دې بک کې هغه تاسو وختي ما خو هغه پکې د هغې نو دا شپږ چې کوم دی نو د دې تعلیمي ادارو ذکر کړی. خو دې کې ډاکټر صاحب چې کوم اهم حصه ده هغه د دې یونیورسټو باره کې ده، او د دې سند مدرسۃ الاسلام کراچي باره کې دې دا وایي چې د هر یو ادارې چې کوم دی نو زما ذاتي جایداد چې مطلب کوم دی د هغې د 1/3 حصه دې له ورکړی شي. نو د اسلامیہ کالج پېښور په خپل جایداد کې خپل وارث جوړ کړی دی. بیا ډاکټر صاحب when I joined اسلامیہ کالج نو دا ما لپاره یو دغه چېرې د دې what is the value of this well for اسلامیہ کالج and as چې د دې the worth سره what is the worth of this. نو هغې باندې ما کار وکړو. بیا د کای ټرسټ چې کوم د هغې ډاکومنټس هغه ټول ما مطلب کنسلټ کړل، هغه مې وکتل، هغه مې انالایز مې کړه. نو ډاکټر صاحب د قائد اعظم د وفات نه پس چې کوم دی کای ټرسټ موږ ته چې کوم دی مطلب چې کوم اماؤنټ پې کړی اسلامیہ کالج ته مختلف مطلب هغه چیکونه دي ټول ما جمع کړل ډېر احتیاط سره. ډاکټر صاحب د هغې ټوټل اماؤنٹ جوړېږي 1,08,11,600 روپیه. لکه دا د قائد اعظم لکه دا ګوره دا د پښتنو کالج دی، هغه مطلب دا دی چې بامبې کې ناست دی، هغه موږ لپاره چې کوم دی دا په کوم سن کې شوي دي؟ دا دې خو لیکلي په 1939 کې دا ویل لیکلی دا دې بک کې د دې اوریجنل هغه ما لیکلی ښه، خو دې باندې عمل درآمد کېږي د وفات نه پس 1948 نه پس په دې باندې عمل درآمد 1950 کې زما خیال دی که داسې نو 48 کې دې وفات وشو که نه 48 نو بیا چې کوم دی کای ټرسټ چې کوم دی هغه ایکټیو شو، نو هغې بیا مختلف قسطونه نو دا مطلب 48 49 50 پورې نو مونږ زمونږ چې کوم دی ډاکټر صاحب هغه ما او دا اوس دا فکر لکه ټول خلک کوټ کوي لګیا دی، ځکه چې هغه ما سره هم دا راغلی او دا فکر هلته هم شته څنګه تاسو یې ډاکومنټس کې دغه مطلب دونه غټ اماؤنٹ چې کوم دی یو پښتون هم چاته اسلامیہ کالج ته نه ورکړی څومره چې قائد اعظم نو هغه وخت کې چا 1500 چا 200 چا 300 چا لګي هغه شته دی که نه نو دا او دې باندې بیا مونږ ډاکټر صاحب دې اماؤنٹ باندې بیا مونږ چې کوم دی تاسو اورې که نه دا نوم چې جناح کالج فار وومن یونیورسټي پېښور دا جناح کالج په دغه جوړ شوی د قائد اعظم، بیا قائد اعظم کالج اف کامرس یونیورسټي پېښور دا په دې جوړ شوی، بیا موږ اسلامیہ کالج کې یو ریزیډنشل کالوني جناح کالوني په دې جوړه شوې ده. صحیح نو مطلب تعلیمي فروغ د پاره د دوی کافي هڅې دي کنه چې مطلب سپیشلی خیبر پختونخوا خبرو کو مطلب ټیک ټاک رول پاتې شوی د دوی. دینه علاوه کومه خبرو کو پروفیسر صاحب چې د مذهب او ریاست قائد اعظم محمد علي جناب دې ته په کوم نظر باندې کتل؟ ګوره مونږ قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم دی که نه هغه زمونږ یو پولیټیکل لیډر دی جی، هغه مطلب مونږ دا نه وایو چې کوم دی نو هغه یو زمونږ روحاني پیشوا و یا مونږ دا نه وایو چې هغه چې کوم دی نو هغه یو ډېر لوی اکانومیسټ و یا یو ډېر لوی چې کوم دی نو سوشل هغه هی واز ا پولیټیکل لیډر جی، او زما په خیال چې هغه دې باندې ډېر کرسټل کلیر و چې زه مطلب پولیټیکلی چې کوم دی نو زه د قوم چې کوم دی رهنمایي کوم او بلکې
ډاکټر علامه اقبال یو خط دی هغه ډېر خطونه 1937-38 کې دې منځ کې خطونه ډېر ښکلي خطونه ډېر امپارټنټ هغې کې علامه اقبال ورته وایي چې یو مسټر جنا یو الون could guide the Indian Muslims. او بل دا چې کله دی د سیکنډ چې کوم زموږ راوند ټیبل کانفرنس و د هغې د سیکنډ سیشن نه پس دی بیا لږ ناامیده شي محمد علي جناح نو هغه هی اناؤنسډ his retirement from active politics او بیا چې زه به لندن کې یا یو کې قیام کوم پریکټس به کوم خو بیا ډېرو خلکو وایي چې واپس راولو خو نه راته خو it was Dr. علامه اقبال who convinced him to review his self-exile to UK, come back to India and reorganize All India Muslim League with a new spirit and vision. نو بیا دی راغی نو هغه پولیټیکلی میډم چې کوم دی نو هغه دا خلک چې کوم دی نو ګایډ کړي دي او دې باندې علامه اقبال هم کړي چې پولیټیکلی دی کنټریبیوشن لکه دی مطلب دا ډېر زیات کولی شي خو تاسو مطلب دا دی چې هغه لکه دا و چې هغه مطلب د هغې چې کوم سپیچز دي که نه مطلب کانسټیټیوشن اسمبلی کې د هغې سپیچ دی یا مطلب نور دي نو هغې لکه مطلب دا وایي چې تاسو مطلب د سیاست چې کوم دی که نه هغه لکه دې دپاره تاسو کوئ چې تاسو لکه مطلب څنګه چې نور قومونه مخکې تلي چې تاسو مطلب مخکې لاړ شئ صحیح هغه د دې څیزونو چې کوم دی نه د سیکټریانیزم او د دې چې کوم دی د ایکسټریمیزم او د دې هغه ډېر زیات مخالف و هغه دغه کې دا نه و خو لکه تاسو دا چې د هغه ایز ا پولیټیکل لیډر که تاسو د هغې پولیټیکل کیریئر وګورئ که نه 41-42 ایئرس هغه تاسو درو حصو کې تقسیمولی شئ ډېر په اسانه باندې هغه ډاکټر صاحب 1906 نه والا تر د 1920 پورې دی چې کوم د دې خاص کر د قائد اعظم چې کوم پولیټیکل اکټیویټیز او د چې کوم پولیټیکل مشن دی ډیورنګ دیس پیریډ نو هغه بالکل هغه داسې صفا ښکاري چې لکه هی واز ان امبیسډر اف د هندو مسلم یونټي چې یاره دې دواړه یو ځای شي او انګریز موږ وباسو او دې ټایم کې لکه 1906 نه والا 1920 پورې دې دوران که تاسو وګورئ خاص کر د 1913 نه 1920 پورې وګورئ نو دې ټایم کې محمد علي جناح د انډین نیشنل کانګرس ممبر دی or the All India Muslim League member, like he had the dual membership of both the mainstream political parties. Well, second دی په 1916 کې چې الګ نو پیک کړی نو د هغې مطلب ډېر لوی هغه چې کوم دی یو ډېر لوی پولیټیکل وکټري وه فار آل انډیا مسلم لیګ ځکه چې فار د فرسټ ټایم انډین نیشنل کانګرس چې کوم دی سپریټ الیکټوریټس ومنل چې مسلمانان مسلمانانو ته ووټ ورکوي او هندوان هندوانو ته ورکوي نو دا انډین نیشنل کانګرس باندې اینډ هی واز د چیف آرکیټیکټ اف د سیملا of this Lucknow pact. No zaka bia Sarojini Naidu which he is the ambassador of Hindu Muslim unity. No da 20. Bia 21 na wala 31 پر ډاکټر صاحب کتا سوګره نو ما چې وختي خبره کوله چې د دوران کې د صرف دا کوشش کوي چې آئین دی جوړ شي او پاین کې د مسلمانانو حقوقونه چې کوم دي نو محفوظ شي نو دا رائٹ of چې د مسلمانانو کوم struggle for the right of self defense. So during this period he is an advocate of the Indian Muslim struggle for the right of self-defense that is called. چې آئین کې خپل او بیا 38 نه والا تر 1947 پورې he is a strong advocate, a staunch advocate of the Indian Muslim struggle for the right of self-determination, حق خودرادیت چې موږ یو بل قوم یو او موږ خپل ځان باندې خپل فیصلې خپل کوو او چې مطلب دا چې کوم right of self-determination دا صرف قومونو سره چې زه به خپل قوم نه ډیکټیشن نه علم نو دې لپاره بیا زه به خپل ځان باندې خپل نو دې لپاره بیا ماله پکاري چې زما به ریاست خپلي زما به سیاست خپلي زما به کنسټیټیوشن خپلي زما به پارلیمنٹ خپلي او مطلب دا زما به خارجه پالیسی زما اکنامک سیستم زما ایجوکیشن سیستم دا به زما ټول خپلي دې لپاره بیا ریاست دې ته موږ پولیټیکل ساينس کې یا پاکستان ساينس کې مطلب رائٹ آف سیلف ټرمینیشن دا د یو نو په چارټر کې مشته دا یو قوم د لپاره ماینورټیز د لپاره نه قوم د لپاره ځکه دی وی چې موږ وی ار ا نیشن وی ار ا ډیفرنٹ نیشن نو یو نو چارټر کې دا نه مخکې چې کوم چارټر راغلو ډاکټر صاحب دیٹ از کال دی اټلانټیک چارټر هغه کې مداشته او د نه مخکې چې کوم د تاسو وګورئ چې کله لیګ اف نیشنز او فرست ورلد وار نه پس دا غي په چارټر کې مدا چې کوم داشته دي نو مطلب دی چې قائد اعظم دا ثابت کړ چې وی ار ا ډیفرنٹ نیشن and we are legally morally entitled to the right of self determination. نو زما خلک کنن مونږه ګوره ډاکټر صاحب مونږ ما سره چې کوم درې اسټ سي کنه ما national identity 1 independence 2 right of self determination ډاکټر صاحب دا درې اسټ مال دنیا یو ملک هم نشي راکولی مال ګوره زه بار تم لاړ شم زه یورپ تم لاړ شم زه امریکې تم لاړ شم کنه ډاکټر صاحب زه یو کې
ما ته به ډېر غټ هر څه میلو شي خو هغوی ماله چې کوم دی دا 3 اسټ نشي راکولی نیشنل آیډنټټي نشي راکولی انډیپینډنس نشي راکولی اینڈ رایټ آف سیلف ډټرمینیشن دا دس از مطلب بیکاز آف پاکستان زموږ خلک چې کوم دي ډاکټر صاحب که نه آی ایم ساري ټو سے ګوره قائد اعظم آئیډیالوجي اف پاکستان موږ پاکستان راکړه که نه خو مونږ مطلب ایز اے نیشن ځان پروو نه کړی شو مونږ ډاکټر صاحب ادارې جوړې نه کړې ډاکټر صاحب د قائد اعظم چې کوم دا مطلب د کانسټیټیوشن اسمبلی کې کوم سپیچ دی که نه 11 اگست 19 هغه وایي چې بلیک مارکیټنګ دا قومونو تباهي دی نه ځان بچ کوئ ډاکټر صاحب هغه وایي کرپشن نه ځان ساتئ برایبري نه ځان ساتئ هغه وایي نیپوټیزم نه ځان ساتئ دا آی ایم ساري دا اوس بدرجات هم پاکستانی قوم کې موجود دي لګیا دي دا ټول بلیک مارکیټنګ کوي کرپشن کوي نیپوټیزم کوي خطا ادارې جوړ نه کړي ته مطلب ګوره ما دې کتاب کې ډاکټر صاحب لیکلي صحیح جی بعض خلک وایي که نه ناقدین دي هغه مطلب هغې ته نا عاقبتا اندیش خلک هم شته هغه دا وایي چې آئیډیالوجي اف پاکستان ریډیفاین کول غواړي زه ورته وایم تعالی خو آئیډیالوجي اف پاکستان ملک درکړه ټیک شو ډاکټر اوس ملک مضبوط دی او دغه دا خو زما د وجه نه دی که نه آی ویل میک اټ نو یو ډېر غټ سړی و ډاکټر صاحب هغه په الیکشن هغه چې پاکستان ماله سره کړي دي ډېر زیات غټ او موټه ما ورته تعالی وایي کم از کم موټه ګوشت درکړی دی صحیح جی دا ډاکټر صاحب کتاب د نوې تاسو کتلی شئ جی دا ان انټیګریټ انالیسس اف پاکستان سټډي آئیډیالوجي اینڈ کنسټیټیوشن اف پاکستان افیئرز دا تاسو وګورئ جی پلیز دا نوې کتاب ډاکټر صاحب دا زیات تر د سی ایس ایس پی کمپټیټیو ایگزام والا دا ډېر زیات دغه کوي ډاکټر صاحب دا خو خیر اکثر مو خو خیر تاریخ کله نه کله سټډي کوو او داسې مواقع چې راشي بیا ستاسو غوندې مشران راشي بیا ډېر ورته چا خبره ښه متن ګوشي چې اورو اکثر زما په دې پرنسلي سټیټ کې ډېر زیات کار زه هم چېرې انډیا کې هغه وخت کې 500-600 پورې پرنسلي سټیټ موږ سره کم و بیا دا مو ویل کېږي چېرې یو څو سټیټ په پاکستان کې اول ته داسې و چې هغه بالکل انډیپینډنټ پرېښوده چېرې تاسو بیا وروسته چا سره کېږي په کې زما خیال دی یو جوناګړو داسې یو څو نو د دې څه دغه چېرې دا خامخا ډاکټر صاحب دا تقریبا 5 مطلب دا چې more than 500 خو څوک وایي چې 539 خو مطلب more than 500 پرنسلي سټیټس په دې کې مطلب واړه مو په دې کې غټ مو ډاکټر صاحب د دې باره کې چې کوم دی دا چې کوم مطلب سورس دی که نه مطلب صحیح سورس دیٹ از د انډین انډیپینډنس ایکټ 1947 صحیح هغه قانون چې کوم انګریزانو جوړ کړی کوم د پارټیشن دپاره ازادۍ ورکولو دپاره او پاکستان جوړولو دپاره چې کوم قانون دی هغه دغه انډین هغې کې د دې پرنسلي سټیټس دپاره هغې کې دا چې دې باندې به 15 اگست 1947 باندې زموږ کنټرول ختم شي او هغوی دا بیا لیکلي چې بیا د دې خپله خوښه ده چې دې مطلب که انډیا سره مطلب دغه اکسیشن کوي او که پاکستان سره ډاکټر صاحب دس از کال د ټو مطلب دا ټو آپشنز دي که نه دې کې تھرډ آپشن نشته دی خو دې کې بیا داسې ریاستونه په خپلو لکه چې غټ غټ مثال په طور د کشمیر ریاست و د حیدرآباد ریاست و د کلات ریاست و داسې د دې کې د دیر والا دی ډاکټر صاحب دی داسې کوشش غټ غټ دی وي چې مونږ انډیپینډنټ پاتې کیږو لکه نایدر ود انډیا نار ود پاکستان خپل اسټیټ دې کې اینڈ دیٹ واز د ریزن چې بیا چې کوم د کشمیر ریاست نو هغې چې کوم دی نو هغې مونږ سره او انډیا سره یو اګریمنټ کړی دی مهاراجا کشمیر هغه هری سنګ نامه یو هندو خو هری سنګ مطلب هغه نو هری سنګ چې کوم دی نو هغه اګریمنټ ته وایي سټینډ سټل اګریمنټ مطلب هغې چې فلل تاسو لګویټو کې زه مطلب فیصله کوم نو سټینډ سټل اګریمنټ کړو او ډاکټر صاحب دې کې دی چې کوم بیا زموږ چې کوم د آخري وایسرای ګورنر جنرل نو هغې وایي چې هر یو ریاست دی لارډ ماونټ بیټن هغې وایي چې هر یو ریاست به 2 خبرې کنسیډر کوي چې کله هغې ایکسیشن کوي نمبر 1 اټس جیوګرافیکل لوکیشن چې دا کرته لوکیټ کوي سیکنډ ویل اف د پیپل عوامو مرضي نو ډاکټر صاحب که تاسو وګورئ کشمیر چې کوم دی د دې جیوګرافیکل لوکیشن د دې سرحدونه ټول موږ سره میلاوي دي دې کې ډاکټر صاحب میجارټي مسلمانانو خو دې کې بدقسمتي د دې د کشمیر 2 بدقسمتۍ یو د دې مهاراجا چې کوم دی نو هندو هری سنګ او سیکنډ ډاکټر صاحب دا چې کوم کشمیریان مسلمانانو دې 2 مطلب پولیټیکل پارټیز یا 400 یو آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس او یو آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس نو دې خپلو کې نیشنل کانفرنس کوم دی انډر د انفلوئنس اف د انډین نیشنل کانګرس او مسلم کانفرنس انډر د انفلوئنس اف آل انډیا مسلم لیگ نو دې خپلو کې که فرض کړه دا نه وي بیا مطلب ډېر په اسانه باندې دا پاکستان سره جوړېدی شوه نو خو بهرحال هغه سټینډ سټل اګریمنټ او هغې بیا چې کوم دی
هغه بیا لکه مطلب سیکریټلی دا کوشش کوي چې او خاص کر پنډت جواهرلال نیرو هغه کشمیری نسلو هغه یو ځل کشمیر ته تللی نو هغه بیا وی چې هغه سټیټمنټ ما ریکارډ کړی هغه وی چې هغه خپل وزټ از اوور بټ کشمیر کالز می بیک هغه خپل وی چې ما غواړ نو هغه جنون هدا پورې چې کوم دی او بل اوس چې کوم زمونږ تاسو وختي خبرو ارکایول میټیریل کې هغه دا بیا چې کوم دی انډین نیشنل کانګرس چې کوم دی نو هغه پارټیشن اف انډیا نه منه ټل جون 3 1947 نه منه په جون 3 1947 نو دی بیا پنډت جواهرلال نیرو چې کوم دی لارډ مونټبیټن سره دا ساز بازو چلا هغه ته تاسو موږ پنجاب کې چې کوم دا مطلب صدا سي علاقې مسلم میجارټي علاقې خدا تاسو موږ راکوي ځکه دا ډیسټریکټ ګورداسپور دا چې کوم دی ګورداسپور او دا پټان کوټ او دا چې کوم هډ ورک شو زموږ نو بو والا نو دا چې موږ ته ملو شي موږ ته کشمیر لپاره لار نه دی مطلب چې کوم دا پنجاب باونډري کمیشن او د موږ سره ډاکټر صاحب دا انتهایی موږ سره کوم دی نو هغه شوی نو هغه نه په دې ته لار مې روشوا کني ادروایز دغه سره د انډیا نه طرف ته لار مو دا زموږ یې سوا خو زموږ چې کوم ریاستونه ډاکټر صاحب دی یو چې کوم دی بهاولپور ریاست لومړنی پاکستان کې شامل شو بیا چې کوم دی نو دا نور درې ریاستونه چې کوم زموږ سواد دا خو بیا رسو عام شریف شو چترال او دیر دغه شانتي ډاکټر صاحب دا یو بل ریاست زموږ دی کلات ډیر غټ بلوچستان کې ډیر غټ ریاست دا بیا روستا نو مطلب دغه یو دلته په خوا زمانه کې ریاست زموږ ام د سټیټ اف تورغر چینل سبا یس نو اني هاو لکه مطلب دا چې دا جیوګرافیکلی موږ پروفیسر صاحب ټایم موږ سره شارټ ته خو زه وایم چې نن سبا چې کوم ځوان کول دی او پیغلی دي څنګه تاسو ګوره نن سبا وخت کې الیکشن د بدلون ضرورت ته بالکل د قائد اعظم محمد علي جناح کم د شخصیت داسې پهلو یا کم داسې اړه خای ته د خپل ول ضرورت ته میډم کوم خلک چې قائد اعظم صحیح طریقې سره مطلب هغه ایویلیټ کول غواړي کنه نو هغه دي چې ته دې چاته یو ورځ یو شپه دی په کشمیر کې تیره کې چې کوم انډین اکوپایډ کشمیر دی هغه دی غزا ته لاړ شي هغه ته روهینګا مسلمانان چې دی برما کې میډم دي ته پته ولګي چې what is the worth of independence what is national identity دا چې بار ته لاړ شي خلک وایي you are the second class citizen کنه ته بیا پته ولګي چې what is Pakistan and who is قائد اعظم محمد علي جناح خو اخیری کې ډاکټر صاحب دا وايي مطلب حکومت ته مې ټول دغه چې دې ټایم کې دلته کې کوم دی ایرلیونټ خلک ناشتي ان کوالیفاید خلک ناشتي ډاکټر صاحب هغه لګیا دي کتابونه نوټس لیکي د ماشومان د پاره د سکول د کالجونو ماشومان ټول کوم دی نو هغه بالکل هغه غلط کړل چې کوم څه ټکه وي گمراه مطلب لار نه خواکړل لکه مطلب حکومت لا پکاري چې کم خلک چې کوم دی هغه مطلب دغه دي کوالیفاید دي کم خلک ریلیونٹ دي مطلب کم پروفیشنل دي هغه دي لیکل مطلب او بل سوشل میډیا باندې زما خو سنون ډاون ته دا غره چې سوشل میډیا مطلب چې دی باندې لکه نن سبا ډاکټر صاحب دا کوم دغه دا اوس چې کوم دور دي ته وي مخکې تاسو وایي چې دا زموږ ماډرن ایرا دا پوسټ ماډرن ایرا نن چې کوم دی دس از کالډ د پوسټ ټروت ایرا ان حقیقت کے بعد کا دور چې کوم څه ښکاري دا حقیقت دغه حقیقت نه حقیقت سره نږدې نه زموږ سټوډنټ لا پکار دي زموږ سټوډنټ لا پکاري چې مطلب دی چې دی خو چې کوم دی قائد اعظم چې کوم دی صحیح طریقې سره پړو کی سوشل میډیا کې یا په نور لږ د پدې کې احتیاط پکاري دي کې احتیاط پکاري ډاکټر صاحب ان شاء الله بیا ټیم موږ سره ختم دی ډېر ضروري خبرې دي ګټور خبرې ان شاء الله بیا بل وخت خبره تر کوو ډېر مننه پروفیسر ډاکټر نوشاد صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود وي سره خبره تر نننې خصوصي خبرونه شوي تر دې دم پورې خبره تر کې دې موږ لره کې اجازه ان شاء الله بیا ملاوي په نور پروګرامونو کې تر هغه وخت پورې د الله په برکت سره